الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی واجب الاحترام او زمان قابل قدر محترم سامعین، بحسب معمول چې څنګه په نورو پروګرامونو کې الله رب العالمین په توفیق سره زمونږ دارالافتاء رئیس مفتی غلام فرید حقانی صاحب ستاسو د ژوند سره تړلې شوي مسایلات او جوابات په فرمایل دغه رنګ مونږ یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو په 70 نمبر پاټ کې چې د څومره ملګري دی او زمونږ د پروګرام ګوري په نیت ته عبادت باندې او ثواب په نیت باندې دا شیر کوئ او چې کوم ملګرو ته د کوم مسایلو جوابات مطلوب وي او غواړي نو هغوی مونږ سره د ټلیفون په لاین باندې راتلی شي. زمونږ د پی ټي سیل نمبر دی 091 52 30 330. عزتمند دا انتهایی ډېر لوی د ثواب دپاره مونږ دپاره چې کوم دی ډېر لوی الله رب العالمین فضل را باندې کړی چې داسې توفیق مونږ ته راکوي. او بیا زمونږ د استاد محترم مفتی غلام فرید حقانی صاحب تقریبا ډېر کمتر علما کرام به داسې وي چې هغوی به بغیر د مطالعې نه او بغیر د کتاب د کتلو نه ستاسو چې کوم مسایل دي د هغې ډایرکټ تاسو ته جواب درکوي. او جامعة الرشید داسې نور چې څومره لوی لوی دارالافتاء دي او نور چې کوم لوی علما کرام دي هغه چې کوم مسایل مونږ ته جوابات هغوی راکوي نو هغه یوه ورځ دوه ورځې مخکې د هغې جوابات مخکې نه کتلي خو مونږ مولوي صاحب کالونه د دې عوامو خدمت کوي د مسایل تاسو ته چې کوم د هغې جوابات فرمایي او دغه رنګه خپلو طلباو ته هم د دې دعوت ورکوي چې هغه د عوامو مسایل حل کړي. په واتساپ باندې چې کوم دي زمونږ استاد محترم زمونږ د خدمت لپاره او زمونږ د تکړهوالي لپاره زمونږ قابلیت لپاره 3 ګروپونه جوړ کړي دي. نو هغه کې زمونږ چې کوم طلبه کرام دي هغوی ته دا فرمایي چې دوی د عوامو ته خپلو مسایلو جوابات ورکړي. نو عزتمند دا د الله رب العالمین خاص فضل او رحم دی په موږ باندې. نو موږ ټولو ته پکار دي چې دا څومره ملګري د زمونږ پروګرام ګوري او څه مسایلو جوابات مطلوب وي نو هغوی موږ سره پی ټي سیل په نمبر باندې راتلی شي. نمبر زه بیا ځان سره نوټ کړئ 091 32 330. په دې نمبر باندې موږ سره رابطه آنلاین فورا کولی شي. په کمنټس کې هم تاسو چې کوم دی موږ ته خپله مسله را لېږئ چې تاسو به کوئ زموږ استاد محترم د هغې جوابات فرمایي او چې څومره ملګري ته به ډومبې جواب د ټلیفون وال چې کوم دی فورا په مغه ټایم کې میلاویږي. د مولوي صاحب سلام کړی دی بعضو ملګرو او بل مولوي صاحب د یو ملګري تپوس کړی دی چې د روژې څه اداب د روژې کې مسلمان بنده څه کول پکار دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان آداب دادی چې په رمضان کې بنده حلال خوراک نه کوي، حلال زنانا سره جما نشي کولی د الله په حکم سره. نو چې کوم غیر رمضان کې حرام سیزونه دي دینه ځان وساتي. ځینې خلک حلال سیزونو نه ځان ساتلی وي خو حرام سیزونو نه ځان نه ساتي. مثلا بد نظری کوي، غیبت کوي، دروغ وایي، دوکه ورکوي او دې سره روژه چې کومه ده مکروه کېږي. اگر چې ماتېږي خو نه ځینې علما ظاهر لیکلي چې نه غیبت سره روژه بالکل ماتېږي. دا د مسلمان غوښې خوړل دي، دروغو سره ماتېږي. دغه په رمضان کې پکار دی چې مسلمان الله فرمایي لعلکم تتقون د روژه دې دپاره فرض ده چې تا کې تقوا راشي. د تقواداره سړی دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، بهتان نه لګوي چا باندې، کنځلې نه کوي. بعضې خلک په رمضان کې د پښتانه کنځلو ته زور ورکړی وي. نو کنځلو ته چې زور ورکړي دې سره روژه خرابېږي. یقینا پښتانه وروڼه دې کنځلو نه ځان په امان کړي. دا روژه داسې ده چې دې کې د مسلمان تربیت کوي، الله جل جلاله ټریننګ ورکوي. نو هر یو ملک چې خپل فوج جنگ دپاره تیاری نو اول ټریننګ ورکوي. الله جل جلاله عملی میدان دپاره عبادت دپاره چې کله مسلمان تیاروي نو بیا څه کوي نو ټریننګ ورکوي. نو ټریننګ دا دی چې دروغ بنوای په روژې کې، بد نظری زیات تر خلک بد نظری کوي په روژې کې دینه بځان ساتي. دا د روژې آداب دي چې کم حرام سیزونه دي هغه نه به طریقه اولا ځان بچ کوي، چې کم حلال سیزونه دي هغه نه به ځان بچ کوي. یو میاشت ټیم دا مسلمان سره چې په دې یو میاشت جی سلام یوازې څه وایي د جمال خان تپوس کوي چې وایي چې
زما دا مسله ده چې زه اکثر کم ځای کې کینم نو زړه مې ډېر زیات یریږي. ښه دا زړه یاره د پر خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته دا شکایت وکړ چې ما زړه یریږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو دعا وښودله. دی فرمایي چې ما 3 ورځې لمانځه نه پس چې کله ویله 3 ورځې هر لمونځ نه پس نو ما زړه ډېر مضبوط شو. هغه دعا دغه قیامت من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ويحضرون. کما دعاګانې یا وظایف دي یا د خوبونو تعبیر دی هغه په واتس اپ کې چې کوم ګروپ دی هغه لینک چې دا کلیک کا واتس اپ کې زمونږ یو ګروپ وظایف ولا دی په کې صرف وظایف او خوبونو تعبیر بیانېږي. او 2 ګروپونه داسې دي چې هغه د مسایلو لپاره دی. پښتو کې یو ګروپ داسې دی چې اردو کې دی. زمونږ تقریبا 12 مفتیان صاحبان پاغي کې هر وخت موجود وي او تاسو لا جوابونه درکوي. مونږ الحمدلله هغه پورا نگرانی هم کوو. نو عامر سهیل فنی صاحب وایي چې الله پاک تاسو په عمر کې برکت واشي. مونږ هم زه دعا کوو چې د رمضان په برکت ته الله تاسو په علم په عمر کې په مال کې برکت واشي. دا وایي منصب د بیسو من غدین لازم ګڼل څنګه دي. بیسو من غدین نویت من شهر رمضان دغه نیت الفاظ په عربی کې. نو دغه الفاظ که ته په عربی کې وایي هم جایز دي. لازم ګڼل خو نه دي پکار ده خو ځان نه خلکو علما کرامو جوړ کړي. که ته په عربی کې وایي نو جایز دي خو پښتو کې چې وایي بهتر دي چې دا نیت وکړي چې زه سبا د پاره مې د روژې نیت دی بس په زړه کې دې راغل نو دغه نیت دی اراده او لازم ګڼل او بصوم غد نویتو من شهر رمضان دغه الفاظ په معنی ځنه خلک نه پوهېږي نو نه دي پکار په زړه کې اراده ده. دا غلط دی. رمضان نیت دا ده چې پښمنۍ دی وخوړو نیت ته شروع شو بس دغه کافي دی. جهان ولی صاحب سوی دا ویم ولی صاحب چې دا وترونو پس چې کوم د نفل کیږي یا کنه کیږي دا وترونو بعد نفل هم کیږي خو بهتر دا دی چې وترونو مخکې نفل وکړي تهجد وکړي شمارل شي او د وترونو بعد هم نفل کیږي. دغه تقریبا د صبح صادق پورې کیږي. د وترونو پس تراویح هم کیږي. ځنه خلکو نه تراویح پاتې شوي ځنه تراویح نو هغه بیا چې کله وتر وکي امام سره بیا چې کومه تراویح ته پاتې شوی هغه د نفل د وترونو بعد وکي نو دا هم جایز دی. الله دې عابد خان صاحب تاسو هم د خدمت قبول کی. الله دې تاسو په علم عمر کې برکت واچي. او عبدالمجید مبنی صاحب وایي چې سلام وعلیکم السلام د نکاح صحیح طریقه راته وښایه. نکاح صحیح طریقه یعنی ته چې د بل چا نکاح تړې دغه طریقه غواړي نو داسې وکړه چې کوم جینۍ ده وکیل د مقرر کا محرمي وکیلی غیر محرم نه چې غیر محرم وکیل نه مقرر نو امام ته د یقیني چې څوک نکاح تړي نو بهتر دی چې غلا کینی چې امام لا نه کینو بهتر دا چې محرم چې هغه سره واده نه کیږي ترې وی روري داسې سړی ته دی غور کی واک ورکی او الګ ته موجود وي د غام چاته واک ورکی نو بیا مہر یا زیات غویانه په مخ کې هغه ایجاب قبول وکا. ایجاب به د الګ طرف نه او قبول به د جینۍ طرف نه. دا د نکاح صحیح طریقه ده. الله پاک ته عادل نورانی صاحب صاحب عمر کې په علم کې په کار کې برکت واچو. مونږ زړه نه دعا کوو چې الله دې تا په کارونو کې نور برکت واچي. سحر قاتوزی سه دا زمونږ پروګرام د اتوار په ورځ د ورځې وي خو په رمضان کې د شپې وي ځکه ترونه پس وي نو ډېر ملګریو چا ویل چې ماسپښین نه پسې کوو چا ترونه پسې کوو نو چې څومره ډېر کسان هغه ویل ترونه پسې کوئ نو موږ شروع کړو صرف رمضان کې به بیا به په روټین مطابقه اتوار په ورځ وي انشاءالله. او محمد عادل صاحب زړه نه دعا کوو ته پر سحر قطوزی صاحب الله دې په دواړو جهانونو اجر درکړي. الله دې تاسو له اجر درکړي. تاسو د پر صدقه جریه دغه پروګرام یقینا چې فیسبوک باندې خلک سي ډېرې ګډې وډې کوي نو تاسو الحمدلله ماشاءالله دغه پروګرام څومره زیات شیر کوئ ګروپونو کې شیر کوئ نو دې کې چې کم کسان مسله زده کی عمل پینو کی صرف زده کی هغه ته سلو نفل ثواب ملويږي په یو مسله باندې. په دې کې خو سلګونو په زرګونو مسائل مونږ بیانو سو کې چې زده کوي څومره نفلونو ثواب ملويږي. پروژې کې خو بیا په 70 باندې بدليږي. یو نفل چې دا فرض په نفل ثواب په فرض بدليږي. نو امید دی چې تاسو به شیر کوئ. دا شیر کولو سره تاسو الله پاک تاسو د پر صدقه جریه هم ګرځوي تاسو د پر د عزت سبب هم وایي. مفتی صاحب د کرک نه ملک میر اسلام صاحب د یو 2 پوښتنې کړې دي. اول نمبر پوښتنه دا کوي وایي چې
د کمې زنانه یا کم سړي مردانه روژه کې څه عذر د وجې نه روژه ونه نیسي یا بیماري راشي یا هر څه وي نو وی هغوی چې د کم روژه کې کم فضایل وي او کم ثوابونه او کمې نیکیانې په روژې باندې میلاویږي انسان ته وی آیا د چې اختر نه پس یا مطلب بل ټیم کې د خپل روژې نیسي د همدغه میلاویږي او که نه نه د ملک صاحب ته الله اجر ورکړي ډېر ښکلی سوال یې رالیږلی دی چې په رمضان روژه څوک بغیر د څه عذر نه قضا کي او بیا روایت کې راځي چې غیر رمضان کې د ټول عمر روژې وساتي دغه ثواب د رمضان ولا ورته نه ملوي اګل چې قضا خو یادا شوه غاړه خلاصه شوه خو لیکن هغه کم ثواب چې د کم ثمرات پر رمضان کې ملويږي هغه زنانه یو سړی چې په رمضان کې بغیر د عذر نه روژه پرې بیا غیر رمضان کې ټول عمر روژې ساتي هغه ثواب ورته ملاو نشي رمضان کې کم ثوابونه دي په دې کې د الله پاک رحمتونه او برکتونه چې دا کم کولاوي دي په دې کې د بخت سړی وي چې روژه نه وساتي حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمیل بدعا یې کړه چې هلاک دي کې الله پاک هغه کس چې څوک په رمضان روژه کې ځان نه وبخ یعنی رمضان روژې نه ساتي دته نبی علیه السلام بدعا هم کړي بل مفتی صاحب دغه ملګری چې د کم میر اسلام د بل تپوس دا کړی دی چې کله سړی وفات شي نو دنه خو بکه درې تپوسونه کیږي یو من دینو کا من ربو کا من اسلامو کا وای دغه درې تپوسونه چې کومه کې دا په کم حدیث کې مشکا شریف کې حدیث دلیل شته او د بل زلیخ بن جسین مصری خان تپوس کوي ملک صاحب بخاری شریف او مسلم شریف کې د یو سوال ذکر دی چې یو سوال تپوس پکېږي چې د نبی علیه السلام په متعلق چې ته ما قلت تقول فی حق هذا الرجل بیا پسې فرشتي خپل وایي چې لمحمد صلی الله علیه وسلم وایي ته د دې سړي متعلق څه ہے نو بیا ورته فرشتي هغه سوال آسانم کی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دومره آسانی کی وی خپکهګه ما نوم یا محمد دی ورته آسانی کی پرچا دا په بخاری او مسلم کې او په ابو داود شریف کې درې سوالونه ذکر دي ابو داود شریف کې صحیح حدیث چې ما دینو کا من ربو کا او دریم سوال چې دا نبی علیہ السلام متعلق سوال مسلم او بخاری شریف کې یو سوال ذکر دی او په ابو داود شریف کې درې سوالونه ذکر دي امید ده چې طالبہ ملک صاحب جواب ملو شي وای مفتی صاحب د مصباح الله کال کړی دی چې میرلین دوی دا وایي چې د اکثر جماعتونو کې تراویح کیږي نو وی چې مونږ ګورو په مونږ خپل مسجد په محله کې چې کوم تراویح کیږي او کوم مس کیږي نو وی تراونه پس د فرض مز نه پس بعضی ملګری په کمره کې یو ختم شروع کی او بعضی ملګری په جماعت کې وړي تراویح کوي نو وی دا کیږي په جماعت کې ډبل تراویح چې کم ځای کې په جماعت کې ختم قرآن ځنې خلک نه کوي وړي تراویح وکي نو حافظان صاحبان یا نور کسان دا سوي چې یا تراویح دیو کې د نفل په نیت سره نفل په نیت دیو کې نورستو د ختم قرآن په جماعت کې کول شي بعض خلک بیا حافظان صاحبان ودرېږي خپل حفظ په خولو د لپاره ختم قرآن کوي ځنه خلک پسې ودرېږي تراویح کوي نو دا جایز دي په جماعت کې ځنه خلک وړې تراویح کوي او ځنه ډکې تراویح کوي ختم قرآن کوي دا هم جایز دي او چې کم خلک په وړو ترو کې شریک کیږي نو هغه له پکار دي چې نفل په نیت شریک کیږي خو دو جهانگیر رضا صاحب چې مفتی صاحب وتر جمع سره خوي کا تهجد سره جمع سره امام سره شو کې جمع سره دا خدي نن صبر رمضان کې په غیر رمضان کې ځان لبه پکار دي فضل الرحمن روغانی صاحب وایي چې بیوی سے براہ راست یا موبائل پر روزہ کی حالت میں محبت شہوت کی باتیں کرنا کیسے بل زنانه سره په رمضان کې په موبایل چې تلره نو د شهوت خبره کولې شي ځکه چې حدود پر کولو چې کومه دا غته ته میدان نشته تلره بار ملک نو خپل خزه سره خبرې کوي په رمضان غیر سره ما کولې شي تا کالټن سوې د همسایت صاحب نوم د دوبۍ نه د پښتنه کوي چې دلته کې اکثر زه د تراویح کوم چې په دوران کې دینه مخکې بل یو سوال وای یا چې کوم سوال دغه ټلیفون ولا دغه مونږ ذهن او تاسو سوال د مولانا صاحب زین نو تو که تاسو یا کومنټس کې بیا دوباره کال وکړئ زه مخکې وایم د بل چې کوم ملګری تاسو د وتر د چې کوم مونږ کوو د کوم پیغمبر طرف نه مونږ ته مطلب پاتې شوی دي وتر وجه نه شروع شوی دی پیغمبر سلام ته نه یاد
نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زمانه نه مونږه دین چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین نور کم دین چې و هغه د نبی علیه السلام پر تک سره ټول منسوخ شوی دی. جی شاه زیب صاحب تکال بیا وکړه، ملک میر اسلام صاحب، سلامونه مفتی ملک صاحب، الله دې اجر عظیم درکړي، الله دې عمر کې مال کې برکت واچي. ملک صاحب زمونږ پروګرام ډېر خورولو کوشش کوي، شیر کولو کوشش کوي، دې باندې الله اجر درکړي. تاسو د پر صدقه جریه ده چې کله دینی پروګرام تاسو شیر کړئ نو بل سړی و چې دا سړی خو ډېر حاجی وقار ولا سړی صحیح صدا تاسو کړو وی چې الته کې مونږ په دوبۍ کې مونږ کاغذ لیکه بیا چې سوال صحیح دی وی مونږ دوبۍ کې الته کې تراویح کوو نو 2 رکعاته کوو نو وی 100 رکعاته مونږ کوی شو مونږ سره بل مولوی صاحب هغه مونږ ته وی چې کولې شي 4 رکعات خلاف سنت دي. تراویح به 2 رکعات کوي، 2 رکعات راغلي، 4 رکعات خلاف سنت هم دي مکروه هم دي، نو است مرضی دي 4 کوي کدوا 2 راغلي دي او 4 رکعات په یو نیت سره 4 رکعات تراویح کول دا خلاف سنت هم دي مکروه هم دي، نو دا کار مکو 2 کوه. عامر سہیل صاحب چې مسافر ته دعا وکړي، اخر کې بیا هم دعا کوو، اوس هم دعا کوو یا الله د مسافر خپل وطن ته سالم او غلم راولې او یا الله خپل بچو ته خوشاله راولې، خپل وطن کې کاروبار جوړ کې او هر قسم شرورونه و بیا شرورونه یا الله په امان کې خوشاله خپل ملک ته راولې. ذاکر وزیر صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا عرب امارات میں لوگ اپنے اپنے کمرے میں تراویح پڑھ سکتے؟ بالکل په خپلو کمرو کې تراویح کولی شي په جمع سره او ځان ته هم کولی شي او جایز دي. شاه زیب صاحب وایي چې جواب راکړه که نه پلیز. کم سوال یو جواب درکو ملاو شو درته جواب. په عبدالمجید وایي چې په ستن لګولو باندې روژه ماتیږي؟ نه په ستنو لګولو سره روژه ماتیږي، نه په ډریپ لګولو سره. ستن کا په غوښه کې ولګای او که په رک کې ولګای ورسره روژه نه ماتیږي او ډریپ سره نه ماتیږي. اوس ځینې خلک چې اسې پیاسې ډریپونه لګوي ځان ته مستی د وجې نه، نو پکار نه دي، نور باقاعده طور باندې په ستنې سره یا په ډریپونو سره روژه نه ماتیږي. لږ دې سره ټلیفون سوال نشته بیا روړه دې سره دې سنت موتی ہے چائس کا وضبی ہوا اس کا سحر قطوزی صاحب جی د بیماری په وجه څوک روژه نشي نیولی نو تراویح به کوي که نه؟ جی دا د اهم سوال کړی سر قطوزی صاحب. دا سوال په وجه باندې چې خلکو ته پته ولګي نو څومره اجر به ملېږي. چاله چې سوال جواب ورځي سوال کوئ، ښه بهترین سوال دی کړی. بعضې خلک روژه نه نیسي، ګردې بیمار وي یا داسې بیمار چې روژه دی نیولی نشي، نو تراویح خو کولی شي، نو تراویح به کوي. تراویح ځان له سنت دي، روژه ځان له فرض. که څوک روژه نشي نیولی تراویح کولی شي، تراویح به کوي. ښه قطوزی صاحب. جهان ولی بجوړي صاحب زما یو سوال دا دی چې 2 رکعت المنځ کې امام دریم رکعت ته چک شي او فاتحه رستو واپس کینی سیده سا و سمرا منځ وشو چې کله 2 رکعت المنځ نه بعد امام ودرېږي او بیا کینی نو سیده سا و اخر کې وکړي نو لمونځ یې وشو، ښه ادا شو. او چې کوم امام 2 رکعتو نه بعد تحیات ویلی وي او دریم لاسی نو بیا د لاندې نه راځي راغې سیده سا سره لمونځ کېږي. ابو سعد صاحب د شب قدر نه طارق د تپوس کوي وایي زموږ په جومات کې په ډوګۍ کې مرغۍ مړه شوې وه او هغې په اوبه باندې مونږ 3 ورځې چې کوم د اودسونه لمونځونه وکړل، وایي مونږ به څه کوو 3 ورځې به لمونځونه 3 ورځې لمونځونه به هم ګرځوئ چې کوم لمونځونه قضا به کوئ، کپړې مو چې په وینځلي هغه به هم وینځئ او د ډګۍ بالکل صفا کړئ. دو جہان ولی صاحب تا مجھے جواب در کہ اگر کوئی ابو سعد صاحب اگر کوئی عورت مطلقہ ہو اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہو اور وہ عورت غریب بھی ہو تو کیا بھائی اس کو اپنا زکوٰۃ اور فدیہ دے سکتا ہے؟ بالکل خور لا چې غریبه وي خرچه په خپله باندې وي مطلقه وي نو هغې له فطرانه هم ورکولی شي، فدیه هم ورکولی شي، زکات ورکولی شي. په ټولو نه افضله صدقه فطرانه زکات دا دی چې خپل رور لا خپل خور لا ورکړي چې تنه یا خپل ترور لا ورکړي یا خپل ورورونه ورکړي، دا ډېر ثواب لري، ښه ډبل ثواب لري. بیا چې دغه غریبانان نه په خپلو کې بیا پردول، خو لیکن اصول و فروع لا به نه ورکوي. اصول و فروع خپل امام نه دا مسله زده که اصول هغه دي چې هغې نه ته پیدا شوی، فروع هغه دي چې تا نه پیدا شوي. سجاد حسین صاحب وعلیکم السلام او مصری خان صاحب افریدي وعلیکم السلام او اسماعیل سوی اسماعیل تنها صاحب سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام. نن پولیس والا راغلی او مونږ ته نخي واچولې او لرې ودرولو، دا جایز دي.
چې کم ځای کې تاسو نخې اچولې دي نو جواز شته دی. اگر چې حدیث کې راغلی چې تاسو نیغ ودرېږئ یو بل سره جفتو ودرېږئ، خو جواز د دې خبره هم شته چې تاسو 2 فوټه 3 فوټه فاصله کې ودرېږئ نو لمونځ تاسو ادا کیږي. ښه بل چې تاسو کوي وخت افسر صاحب وایي کنه یو کس پکې امام دي 2 کسان مقتدیان دي، جایز دي 2 کسان مقتدیان یو امامي یو مقتدی بیا هم جایز دي. ذاکر وزیر صاحب سی وعلیکم السلام. دا کچرته یو سړی په کټ کې ناس وي او په موبایل کې تلاوت کوي لاندې کس بل کس بره ناس وي، دا اوس بیا د بای کې نه جایز دي کنه جایز دي چې کس په کټ کې ناس او بل تلاوت کوي لاندې ناس بیا د خدا موبایل کې هم کم قرآن پاک کله راوړي نو بیا خو قرآن پاک ته کنه الفاظ خو دي کنه نو پکار خو نه دی چې لږ لري وي فاصله کې نو خیر دی چې بالکل جخت وي موبایل کې لاندې قرآن پاک الفاظ ښکاري او ته بره ناسې نو دا بیا ادبی کې یقینا چې راځي. دین محمد تپوس کې د نابالغه کس امامت کول د نابالغه امامت نه په تراو کې جایز دی نه په لمانځه کې چې بالغ وي او یا چې 15 سال عمر وي که بالغ بیا نه وي هم 15 سال عمر ورته ضروري یا یو بلوغ تر رسیدلی بیا هم هغه پسې کیږي بلوغ شرط دی. سجاد حسین صاحب تاسو کې چې یو ضعیف بابا دی هغه وجه کور کې تراوی کوم کم دی دلته سوال نه پرې خو نه جدا سي سجاد نه واده دغه خو ډایرکټ واپس سلام مفتی صاحب نن پولیس ولې جواب بشو او دې شوی نو دین السلام علیکم. نه بلغ اولاد سجاد حسین صاحب سوې په ضعیف بابا دی هغه وایي چې کيو تراوی کوم څه ګناه خو پکې نشته نه ضعیف بابا چې څومره دی هغه د جمعات ته نه کور کې تراوی کوي هغه عذر دی نو نن سبا حکومت اجازه هم نه ورکوي نو دوی په کور کې بالکل بلا کراهت تراوی کیږي. حبیب الله صاحب وعلیکم السلام. کرونا وایرس تعاون دی او کنه محمد تعاون خپل ځان ته بیماری دا وایرس چې د خپل ځان ته بیماری ده تعاون چې دا هغه په سړی باندې بد دنار او قتل هغه کینسر او وایرس چې د نننه پکې د ناره وخی وایرس ته ځان ته بیله وبا ده. د بل ابو جنید صاحب وی بنری د ماشوم اذان کول څنګه چې ماشوم عاقل وي اذان کول شي صحیح طریقې سره خان دي پکې نه نو بیا ټیک ته اذان. بل عبد الحی صاحب تاسو کې ډول منځنه په مس کې څومره وقفه کېدل پکار دي من कितने सुना है 1 घंटा 30 मिनट है और ये इमाम साहब मजहब دول منځونو په منځ کې فاصله چې دا کنه امام صاحب خدا مذهب دی چې په اول وخت کې المنځ ادا کا په اول وخت اوس فاصله دومره پکار ده چې کما جمع سوری چې کما دا غات معلومی دانه چې یو بس اخر وخت کې دومره وکړي چې هغه سلام ګرځي نو بل کې دومره فاصله پکار ده چې فصل پکې راشي ځا بتاب وزیر سوی مولانا صاحب یم دی وی چې زه بهر ملک فرانس کې اوسېږم لیکن لاک ډاون د وجه نه زه جمعات کې تراوی نشم کولی تا کور کې تراوی کیږي ته دا ان شاء الله جمعات ثواب ملوي. کم خلک چې محصور شوي دي لاک ډاون په وجه باندې وزړی په جمعات کې دوی ته د جمعات د تراوو ثواب بالکل ملويږي. الله پاک ته زمونږه مسافر رونه چې کم ځای کې دي فرانس کې دي یورپ کې دي اماراتو کې دي یا الله ته د دوی حفاظت وفرمي. الله پاک ته دوی عبادت لپاره دغه مسلې نه خلاص کړي وبانه. معاذ जो तपोस करी देखो पूरा जवाब नहीं दे रहा सवाल नहीं दे रहा मेरी ममुजाद ने ख्वाब देखा कि मेरी माँ हाँ بل دا نیازلی دا تپوس کوي چې د اختر مبارکي ورکول دا بدعت او که سنت ده دا د ثواب په نیت کا څوک وای خو بدعت ته که د رسم رواج په نیت باندې وای لکه اختر مبارک شه یعنی دغه ورځ دعا په نیت څوک وای چې دا اختر ورځ ته پر مبارک شي دعا ورته کینو ټیک تا که څوک په دینیت وای چې دا دین دی نو بیا خو بدعت ته که دین ورته نه وای اسې دعا کوي بل ته چې د اختر ورځ دی الله مبارک کا نو جواز پکړي د محمد جواب شوی لاندې بل کس تپوس کوي د ذاکر وزیر موږ په امارات کې اوسېږو ته په کمره کې د جمیل مسکول شو بالکل اماراتو کې تاسو جمیل منز کولای شي خو چې درې مقتدیان وي یو پکې امام یا د نزیات وي سلورو کسانو نه بکم نه سلورو کسانو چې پورا شي نو تاسو بیا جمیل منز په خپل کمرو کې کولای شي خطبه ورته خامخوای د لازمي انعام الله صاحب وی چې زنانا په رجا کې د حیز د بندولو د پارا ګولې استعمال کی دا جایز دي کنه جزاک الله دا څه سوال نو کې نه د رمضان اول ابتدا دا چې ټولو مسلمانانو ته د روزي کوم مسائل دي معلوم شي ترو مسائل دي روزي دا سوالونه وکي کته ست جواب درځي بیا هم سوال وکي خلک پکې مبتلا دي مثلا یو سوال دا دی چې خلک د اذان سره
او بس کی د زنانه په د کلیو کې چې اذان شروع شي دلته دا او بس کی نو د 2 روزه نه کیږي دا دته وای چې دا به بل روزه ساتي او دینه بعد چې تاسو ته معلومه شو مسله چې اذان سره روزه ماتيږي چې او بس کې ساره نو بیا در باندې شپتا وړي چې خبره نه وازنه نه او به اسکل نو یو په وخت اوس خو خبره شو نو ټول خبره کې زره نه چې اذان سره روزه ماتيږي زمنټ لاسمنټ مخکې روزه بندوا د اجي جی وای تاسو کوي دا حنیف ابټبات نه تاسو کوي په حالت ته روزه کې سړی نه مزي لاړ شي په مزي تک سره روزه نه ماتيږي او احتلام کوي په خوب کې منی لاړ شي احتلام وشي بیا هم روزه نه ماتي او په مزي وتلو سلام روزه نه ماتي انم الله صاحب البته کور ول سره چې ملاويږي په کپړو کې ملاويږي یعنی کور ول سره ټچینګ کا او احتلام دی وشي کنه بیا د روزه لاړه یو روزه بیا ساتي انم الله صاحب چې کم زنانه په رمضان کې د حیض بندولو ګولۍ خوري صحت ته نقصان نه ور کوي طبي تور سره نقصان ورته نه رسي نو دا جایز دي نو دا د خوري او دا وی چې ټوله روزه وسه زنانه د حیض بندولو ګولۍ د پر خوري چې ټوله روزه وسه ته حیض را نشي نور کولای شي جایز دي صفی الله وعلیکم السلام روزماتي دعا کې چې دا سیده حدیثونه ثابت ده کنه دا دعا چې کوم خلق وي اللهم انی لک صمت وبکدا حدیثنا نه ثابت بل دعا چې هغه معنا دا چې نبی علیہ السلام نه روایت ته چې هغه دعا ویل چې الحمدلله چې ماته الله پاک روزمات وخره او رغونه ترشول لندشول هغه کوم حدیث کې راغلی ثابت پر روزمات ټیم کې چې کوم دعا کوي پرابای کې پښتو کې جایز دي د پر یو مخصوصه دعا نه د پکار چې کوم د زړه دعا د کم ضرورتونه دي هغه الله نه غواړي روزمات په وخت کې هر یو دعا تاسو لپاره جایز ده کارونا ښه جواب شوی جواب به سوال رضوان الله جزاکم الله کمران خان صاحب چې ماشاءالله دا پروګرام څومره تاسو شیر کړئ نو ثواب به تاسو اخرت کې به د ثوابونه تاسو ته پته ولګي څومره ثوابونه تاسو به د پروګرام په وجه ګټلی رضوان الله صاحب ته جواب ملو شو کمران خان صاحب ماشاءالله او اسمت الله خان صاحب سوي السلام علیکم مفتی صاحب په ملک بهر ملک کې 8 رکعات تراویح کیږي دا ټیک بهر ملکونو کې چې 8 رکعات تراویح کیږي دا 8 رکعات تراویح نه کیږي تراویح چې 6 رکعات دي نو ټول امت په دې باندې تعامل دی روان دي 6 رکعات تراویح دي نه ټول امت روان دي 6 رکعات تراویح کوي په دې باندې تعامل دي صحابه کرام ټول په دې اتفاق کړي اجماع کړي ټول صحابه کرام 8 رکعات تراویح کړي د نبی علی السلام نه ثابت وي ځکه خو دوی کول کنه 6 رکعات تراویح نو 8 رکعات تراویح نه دي اے اهل حدیثو تاسو چې 8 رکعات ولا حدیث بیانوي نو وتر خو یو رکعات یې وتر ته یو رکعات وي نو په دې 8 رکعات کې خو یو لس رکعتونه ذکر تعالی نه حدیث ته چې نبی علی السلام پر رمضان او غیر رمضان کې یو لس رکعتونه کول نو یو لس رکعتونه د مراد چې 8 رکعات تراویح تاسو وای او 3 رکعات وتر نو تاسو وتر د پر خدا حدیث نه راخلې وتر کې خو یو رکعات وتر کوي نو خلق ما گمراه کوي 8 رکعات تراویح د چا نه کی کچاو کړي نو تراویح نه کیږي نفل کیږي تراویح سنت ګناګاری کی چې 8 رکعات نو مفتی صاحب ام پی ملک حسین صاحب سوی ام پی جی یہی چې په کور کې 15 کسان یا شپږ کسان چې مونږ جمع کوو خپل مسکل تراویح کی توکو د بالکل کیږي کور کې چې زنه نادر سره دی هغه داسې ودروي چې ورستو ودروي نرینا چې دی هغه پهلا صف کې زنانا بالکل رستو صف کې زنه ځای کې داسې چې یو سړی دی نو سړی د امام سره بالکل جوختو دريږي زنانا د بالکل رستو دريږي او مشومان هم دی چې کم ځکه د کم ډیر کم مشومان چې دی کنه نو دا چې کم ځای ودريږي او خزونه د مخ کې ودريږي ځه ملک پس سکر خواشه اسخر خواخي زکات کیږي ملک امان وي او بالکل پس خر خواخي باندې دوړو باندې زکات کیږي چې غریبانان وي او محمد وقاص وعليكم السلام بار ملاو شو د محمد تاسو مو دوزله جواب درک کرونا وایرس تعاون دی باندې جواب ما درک راهد افریدی ماشاءالله سجاد حسین صاحب د نابالغه هلک اذان کیږي او د جواب می درک چې کیږي چې اذان باندې پویږي الفاظ یې درستی نو اذان کیږي محمد افسر گجر وایي چې تراویح کې هر صورت شروع نه تر ایت ویل شي هر صورت شروع نه آیات ویل شي تر آیات ویل شي تراویح کې د هر صورت شروع نه تراویح کې 3 آیاتونه ویل شي کدا سوال دی نو دا جواب دی چې تراویح کې بالکل 3 آیاتونه ویل شي طارق جانی صاحب وایي چې او چې ګړه باندې ګیره باندې وین
چې ګیره نه وي اذان کیږي د مشوم اذان کیږي ښه چې ګیره کله کړي وي دا غجه اذان مکروه دی خو واجب الاعاده نه دوباره اعاده مکوئ مکروه دی اذان ابو جنید بنيري صاحب وي یو هلک په 14 کال کې داخل دی نو دی په خاکا روزه نسی چې 14 کال کې داخل دی د بلوغ ول علامات ظاهر شوي نو روزه په فرض ده که د بلوغ علامات په ظاهر شوي نو روزه نه ده په فرض چې 15 کال وي که بلوغ علامات په ظاهر شوي او کنه بیا دا شی دی بالغ دی او جنې چې د 12 کال وي کا علامات جنې چې د 15 کال شي کا علامات هیز یې رغلې او کنه دا به بالغ ده صحیح دی دا سه الکته دا بل جی جانو افریدي پتراو کې چې 3 رکعات وشي سبق ویل کوم تراو کې چې 3 رکعات وشي 2 رکعات په 3 وکړه ها تراو کې چې 3 رکعات دی وکړ یعنی 2 رکعاتونه بعد د تحیات کو ویلي وي او سیده ساو سره ټکی کې سیده ساو وکا یا چې 3 دی وکړ نو سلورم بلوکا حافظانو د پر دا مسله ذکر کوم چې حافظان صاحبان 2 رکعات وکړه اخر کې تحیات ول بیا پاسې د 3 وکړ سلور یو کړ نو د حافظانو صاحبانو چې کم تلاوت په د اول 2 رکعاتونو کې کړي دا نو شو د اخر 2 رکعاتونو کې چې کم تلاوت وکړه دا وشو د اول 2 رکعاتو تلاوت به سر نه بیا کوي امید دي چې حافظان صاحبان به پوښي چا چې په غلطۍ سره سلور رکعتونه وکړ نو هغه سلور رکعات وشول حافظانو د پر نه ختم ولا نه ادم اس چې څوک وړې تراوی کوي نو چا 2 رکعتونه بعد پاسه ده نو 3 وکړ نو سلورم دی بلو کې سلور رکعات تراوی وشي سلور رکعات تراوی غیر اختیاري تور باندې چې تا یعنی اراده نه و تا نه وشي نو ټیک ته بیا او چې په خپل اختیار سلور کای به مکروه دي دا سوي ټلیفون دا مرسته ملک رشید سے وای مونږ بار تپوس کړی دی او دا دعا د لپاره درخواست کړی دی سعودي عرب کې په تکلیف کې الله پاک ته رشید صاحب تکلیف ختم کی الله پاک تکلیفونه ختمول شي د رمضان کې الله پاک را نږدې شوی اسماني دنیا ته وای چې څه غواړي نو مونږ غواړو د تا د پر غواړو ټول مسافرو د پر غواړو چې الله پاک دوی تکلیف ختم کی خوشاله دی ورته الله پاک نصیبا کی مونږ ته زړه دعا کوو اسماعیل خان صاحب چې یو کا سید وی نو آیا هغه خپل غریب خور لرا زکات ورکول شي نه خو خور يم سید ادا کن سید خزل او سړی لا زکات قطعا نشور کولا په نورو پیسو سره به امداد کوي سید با غریب پرې دینه پدیم ګناګارېږي زکات په نور کوي خو نور صدقې به خامخ ور کوي سید د نبی علی السلام اولاد دی ابا غریب نه پرې دی په خټه موړ ست حیات نور حقانی صاحب سو فرمایل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب کوي سړی نه 2 رکعات تراوی پاتې شنو د هغه قضا سو وخت چانه چې 2 رکعات تراوی پاتې شنو امام سره تراغو کی وتر وکي چې وتر وشه غنه بعد بیا 2 رکعات قضا وکي وترونه بعد هم تراوی کیږي د وترونه مخکې هم کیږي بهتر دا دی چې وترونه مخکې وش او کچانه پات وشي نو وترونه بعد هم تراوی کیږي په دې مسله ځان پوي رسول شاه صاحب زه سوال شوی دی تاسو راک ټلیفون نه بیا نه بس د بعضو ملګری تاسو بار کین نو خیر پروګرام به ورستو بار گو د جوابونه اکثر شوی دی اوس د رسول شاه چې کوم سوال کړی دی جواب شوی دی جی بل د عبد الهادي ته جواب غواړي وایي زما تسلی نه ده شوی شاه سه وې سوال نو دا سوال موږ ته پته نشته رسول شاه صاحب سلور رکعات تراوی مکروه دي 2 وکوا څو کال کې بیلی کا عبد الهادي صاحب تاسو سوال مونږ په نظر نه راغی جانو افریدي صاحب نتیجه جواب شوی د خودي تسلی کې تراوی کې امام 3 رکعات وکي نو سبق کوي نو چې امام 3 رکعات وکي نو سلورم دی بلو کی خو په منځ کې چې په 2 په منځ 2 نه بعد یا تحیات ویلی نو سلورم دی بلو کی سلور رکعات تراوی بشي ځا او قدرې وکړ نو اخر کې د سیده سو او کینو دعا به وشي ځا رضوان الله صاحب السلام علیکم د سعودي عرب نه سوي پروګرام ګورم الله دې کمیا الله پاک ته خوشاله آباد لره الله پاک ته په دې پروګرام په وجه باندې زړه مرودونه پورا کا شیر کول او زیات کوشش کوي د تاسو لپاره صدقه جاریه د سمره چې شیر کې نو خلکو ته फायदा ورسي ان شاء الله ثواب به تاسو ځنه خلک قیامت کې وای شي الله دا کار خو مانه دې کړی دا عمل ماته نیکی ملاو دا اپ دې مسلو باندې بدرته ملي شي مسلې دې شیر کړي اب تاسو ثواب ملي وسیم خان صاحب میں سید ہوں اور معذور بھی ہوں میں زکات لے سکتا ہوں نہ زکات نشه اخستلې خو البته ته معذور آئے نو تعالی چې کم نږدې کله غزان دی په غوډه فرض دي چې تا سره امداد دومره ډېر وکړي چې زکات درته ضرورت نشي جی معاذ احمد غزنی صاحب سے ہوئی میری کزن نے خواب دیکھا کہ میری والدہ کے ہاتھ میں کھجور ہے تو میری ایک کزن جو خواب دیکھ رہی ہے ان کھجور میں سے ایک چھوٹا کھجور لے لی تھی اور میری دو ان سے دا دومره وګد خوب تعبیر دی خوب تعبیر د پر راشه زمونږه لینک په دې پیج باندې شته دا خوابو کی تعبیر
هغه تراشه نو زه په آرام سره جواب درک تعبیر به خپل درک خوب تعبیر چې خپل ورکې نو الله پاک فیصله خپل کوي که غلط ته ورک نو غلطه فیصله نو تعالی پاک اردی معاذ احمد غزنی صاحب چې زمونږه واتس اپ لینک دا خوبونو تعبیر وظایف ولا لینک چې دا غ کلیک کا نو هغه کې تسوال راولېګه په آرام سره به زه واورم طالب خپل جواب درکم وخت افسر صاحب سوي مفتی صاحب په تراو کې مثلا دسرنګ ترتیب سره قصدن چې څوک ترتیب د سرتونو کا خطاکینو مل منځ ور سره مکرو کیږي سیده سوا پینشتا او کچانا په هیره سره ترتیب غلط شو نو خیر دی المنځ کیږي ذاکر وزیر صاحب موبایل کې تلاوت جایز بالکل چې په ملاسته کوي کا په ولاړه کې پروان البته چې قران پاک کتاب په شکل کې در سره نو بیا به سمبل نه آداب خلاف نور په موبایل کې یا په یادو باندې په ملاسته باندې ولاړه پر ټیم دا قران پاک تلاوت دا ذکر دی کولای شي دین محمد صاحب څه فرمای دوی دا وی چې پروګرام مې وخت خو کچته د درې آیتونو ترجمه مونږ کولې دروازه دو ترجمه خو مونږه دین محمد صاحب کو دا خو فقہی مسائل دي کنه ترجمه مونږه پیج تلاړ ش کله کله مونږه ترجمه پکې ډاونلوډ کړي د ملګری زما ترجمه پکې شته دا پیج کې ته وګوره خو خدیشینو نور به درته ډاونلوډ کوو ان شاء الله حافظ محمد یمان صاحب وایي چې مفتی صاحب زمونږ یا مسجد کې بریلی مسلک امام دی مونږ ورپسې کیږي او چې بل امام نشته بل جماعت نشته مجبوره نو فرض المنځونه پسې کوي نزلی امیا وایي سوی مفتی صاحب مور خپل لور لا منلې شوی پیسې ورکولی شي چې خوندان او زمن یې په بار دي او کارونه هم بندي نه منلې شوی پیسې چې دی اغا نشي ورکوله فطرانه نشي ورکوله زکات نشي ورکوله یعنی لور ته نشي ورکول البته نو خامخا چې ستا بچی چې دی اغا امر دی دا فطرانه یا د منلې شوی پیسې خپل زومله ورکی زومله دی ورکی نو زوم مرزي ده چې چا باندې لګي په خپل بچو لګي په خپل خزه لګي نو خزه به خپل المسوله لور له نور کوي د نظر پیسې او که خامخا وی چې زخه ګړه ور سره کو نو زومله دی ورکی الله پاک ته مسلې ختم کی بهر چې څومره ملګری زمونږ دی کاروباري بند شوی دی مسافرم دی بچوینه یا الله کاروباري بیا روان کی الله پاک ته دوی اجر مرادونه پورا کی ازهر د واتس اپ سفر می فورکس ټریډینګ حلال دی او کنه فورکس ټریډینګ حلال دی او کنه یو باندې خمونګه منیجران راغلیو فورکس ټریډینګ دا خو بل کمپنی دا forex.uk.com فورکس ټریډینګ کا د پرپل پشان باندې ارن پشان باندې چې دا کلیکونه درکې اول اډ پیک در باندې خرڅینو دا جایز کار نه دی او کدی نه علاوه سبله طریقه کاری نو لاک شانته مونږ ته وایا چې مونږ جواب درکو کدا پرپل پشان باندې وي کلیکونه درکې اډ پیک در باخله نو دا طریقه غلطه ده دا په سود کې راځي ګناه ده عامر سہیل فنی صاحب وی چې خطأن یا نسیان سره چې روجا ماته شي لکه سین کې سړی لامبي خطأن نسیان دي چې روجا ماته شه پسین کې لامبه روجا درته یاد ده پسین کې لامبه یا په وصل خانه کې لامبه او بده تیر شي او 10 کاینو روجا د ماته شي یو روجا بسته او په دې صورت کې چې تانه روجا یاد نه او بو ګلاس سره واخستو یا د چای را واخسته خو ګډ سره د او بو وسکله نو بیا د روجا بالکل نه ماتي او بده هم وسکله تا پر مل مسیا د روجا نه ماتي چې روجا درته یاد وا به اختیاطي دی وجنه او 10 په دوران یا لمبا په دوران دی او به تیر شنو روجا د ماته شو روجا بسته چې روجا درته یاد نه وا او بده وسکلی خوراک ته وکړو خیر دی خوراک ته د کړی روجا دی وشو نیاز خان صاحب جزاک الله او محمد دیار صاحب سوی ټلیفون وایا کړ بل مولوی صاحب د امتیاز بورډ بازار نه دغه تاسو کوم خو جواب کړم دی تراوی چې مونږ کو ځان لکم دو رکعت کوم کو سلو رکعت دو رکعت کا سلور نه دی رغلی سلور خلاف سنت تی او مکروه دی اوزا محمد دیار صاحب وی چې منځ د پر ټوپای ضروری ده لازمی ځکه دا چې منځ ور سره تور سره چوي نو مکروه کیږي نو دا خو د تساهل یعنی سستی علامات ته او سورۃ الماعون کې وګوره الله پاک چې څوک وایي چې څوک سستی سره لمونځ کوي نو هغه د پر وایل دی نو سستی را د پکاره ټوپای په سره امام الله جزاک الله الله پاک ته تاسو وایا دا شازیب وایي چې ما یو ملګری د چنای ده زغه سره اکثر په دروځي حالت کوم خبره کوم نو بعضه به کیسه غلطه غو خبرم راشي په دې مازه ګونګاری کوم بالکل روزا د متیګی د الله بندا پردوی جنوي سره په ټلیفون باندې خبره کاتان ما کوا اسی غلطه خبره نه کای هم چې خبره ور سره کای د خلیج زنا ده نو چې ته په جواب باندې زنا کای په غوګونو باندې خزه خبره اوري جنې ولا نو د غوګونو زنا ده
او دارنګې چې ته هغه خبرو باندې زړه کې تسکین محسوسه ده د زړه زنا ده نو دا خو زنا ده نو زنا سره خو خامخا روجا دنیا کیږي نو دا سما کوه د الله باندې لک صبر وکړه روجا تیر شي واده ور سره وکړه بیا چې واده ور سره وکړي نکاح ور سره وکړي غیب نه بعد څومره خبرې زړه غواړي خبرې ور سره کوه روجا خراب نه کی یو کال کی یو روجا د بیا بدر باندې راشي یا نه براش روجا خراب نه کی نزلی امانی صاحب سوی مفتی صاحب زمان یا او بابا کمزوري هغه اتره کړه تروي کوي او کشل چې کوي نو شل رکعت د کوي چې نه شي کول نه دی کوي دا خو سنت دي چې ضعیف دي یعنی دوی ضعیف العمر دي کول نه شي نو نه دی کوي خو تر اته دي نه کوي اته تروي نه دي اوس کوي خزه خپل خوند د زکات ورکول شي خزه خپل خوند ته خوند خپل خزه زکات نشي ورکول د بل سوی حسین خټک صاحب څه فرمای او تراو کې چې امام ودرې د او بیا کېناسته سیده سوا اخر کې وکینو باسه سیده سوا چې نو کړم نو بیا دا لاړو دغه دوه رکعتونه نه وشول او کم ته چې وای نشو نو کم تلاوت پکې کړه حافظ صاحب دا تلاوت په دوباره بیاو کی مسله ختمه اوس دې کې یو مسله دا حسین خټک صاحب لک حافظانو صاحبان دي توجه کی کدی شي عوام په پوی نشي حافظان په پویږي حافظان صاحبان کلا ختم کړي نو اول دوه رکعاتونه بعد التحیات وای نو دریم ته پاسیدل نو دریم رکعات یو کړ سلورم یو کړ تلاوت یو کړ سلام وګرځاو نو د دې حافظ صاحب نه چې کله تحیات پکې نه وې سلور رکعات دا سه وکړ چې منځ کې تحیات نه دی ویلي نو بیا د دې حافظ صاحب اخیری چې کم دوه رکعتونو کې کم تلاوت کړي دا وشو د اول دوه رکعات تلاوت چې دا نه وشو نو د حافظ صاحب د اولنه دوه رکعاتو کم تلاوت د دوباره کوي امید د حسین خټک صاحب چې د حافظانو صاحبانو پوي شي کومه مسله د حافظانو متعلق تراور او جې متعلق زر تاسو وایي څومره زر جوابونه کوم 2300 ابو ابراهيم صاحب جواب شوی دی جواب طلحه تحسین حسین الله صاحب سو وجره کې تر ابي بالکل کیږي کور کیږي وجره کیږي جمعات کیږي خو جمعات کې ثواب زیات ته کنه ځا قاری گلشن وعلیکم السلام شیر کولو کوشش کوئ او جی دا څومره ملګری پروګرام ګوري بار شیر کوي تاسو په دې باندې پوره اجر ملایويږي اوس کړي خدا جواب شوی دی جی وایي تاسو د پروګرام نوم لیکو او جی دا تقریبا ډېر کمتر پروګرامونه به وي بلکې ما چرته اوس په دې نه دي چې لایو پروګرام کې تاسو د خپل مسایلو جوابات فورا ملایويږي نو او زنه ملګری چې دی هغه جامع الرشید ولا غي ورځ مخ کې سوالونه اخلي مونږ الحمدلله الله تاسو په دعاګانو الله رحم کړي چې ډایرکټ تاسو له جواب ملوي انتظار بنه کوي ښا ابو ابراهيم صاحب وی چې جناب کیا عورت روزے میں حیض روکوانے کے لیے میڈیسن استعمال کر سکتی ہے بالکل ابراہیم صاحب روک سکتی ہے حیض روکنے کی جو دوائی ہے میڈیسن ہے وہ استعمال کر سکتی ہے ہاں عرفان دا سوال کړی ابو ابراهيم صاحب وایي چې څوک زنانا روزه کې میډیسن دوايي وخوري چې د حیض زما ودرېږي یعنی حیض رانش نو چې ټوله روزه ونیسم نو دا جایز دي خو طبي طور کا نقصان ورکوي بیا به نه کوي دا کار نور جایز دي بالکل روزه کېږي عرفان پټان افریدي صاحب مفتی صاحب چې څوک بیمار وي هغه دا تراویح څه حکم دی چې بیمار وي تراویح نشي کولی نو الله پاک خو دا عذر دی ګناه پکې نشته خو ځینې خلک داسې دي چې روزې دپاره خو بیمار وي تراویح کولی شي نو تراویح به کوي ښه دا مسله باندې ځان پوي دا وای سوال وای قاری عبدالسلام قاری عبدالسلام صاحب سو او مسافر باندې تاسو چې کم بهر ملک کم مسافر یې دا خو تاسو وطن اقامت ته الته تاسو مزدوري ته تلی تاسو 15 ورځې نه زیات نیت کړي دا تاسو مسافر نه داسې مسافر هغه مسافر چې کم ځای تیری هغه باندې تراویح سنت موقته کپری دی ګناه پینشت ځه محمد ایاز صاحب محمد ایاز صاحب سوال خود اند کړي ها مدرار عثمان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مدرار صاحب تغیر حاضر شوی خلق ته تپوس کوي محمد رحمان صاحب باندې خلق ته نه خپکیږي محمد ام زیډ کوستانی صاحب څه فرمای چې یو رکعت وشي نو سبق وو د جواب مونږ کړي شاه ابو طلحه وعلیکم السلام قاری عبدالسلام سے 15 दिन से روزہ ہے روزہ هم رخصت ته کنسی او کني نسی خو او دارنګ تراوی دي که وخت ور سره ودی کی کني نه دی کی رخصت ورتشتا چې په خطا سره روزه ما ذکر لوي دي نسیان سره روزه ما ته شنو هغه عادت شته نو ما درته وی چې خطا چا سره روزه ما ته شولا یعنی روزه ورته یاد وا خو بته تیر شوینو یو روزه بستی ها یو سړی چې روزه ورته یاد نه وا کجوري یا خوراک یو کنو هغه روزه نه ماتيږي ښا خوراک سره ځه
د معاذ احمد تاسو کې د په ګروپ کې د مونږ لینک سند کړی دی هغه به ورسته وګورئ ګروپ کې چې کله ته دا پروګرام ختم شي ګروپ ته لاړ شه هر قسم لینکونه پکې شته د خوبونو تعبیر مسلو واتس اپ لینکونه دي جی حکیم دعا کړی د الله پاک تاسو ته جزای خیر درکړي نور عباس الدین سوی او د وې زنانه چې کوم د عادت توجه نه ټول مزونه جهر سره پړاو کوي عباس الدین شیرانی صاحب ایک عورت کی عادت ہے سب نماز جار ټول منځونه په جار سره نشي کوله ټول منځونه جار سره وکینو دا غلمونځ نه کیږي آداب کوي چې کمل منځونه سری دی اب پټ وای چې کم جهری دی اب اویل شي تاسو کې وای چې په کور کې تراوی کې زنانه ځان پس غیر مهمه زنانه ودرول شي کني شي ودرول چې نور محرم زنانه پکې وی کور کې د تراوی حافظ صاحب کوي نو ټول بغیر محرم نه وي خپل زنانه چې موجودي وي هغه سره د نور زنانه ودري ځا ذاکر وزیر صاحب مفتی صاحب د اصول فقه قاعده یجوز لضرورت ما لا يجوز په وجه باندې کيو سړی چرپای لاندې ناستوي کوي یا چرپای پاس ناستي راځي او چې تاسو بار ملکونو کې چې کم کټونه دي چې غزه کې بل ځایشتانه ده نو کم بار ملک چې کم کټونه دي دی بیا مونږ دا وایو چې د لاندې کټ چې دا بیل محل او بره کټ چې دا بیل محل نو لاندې کټ کې څوک تلاوت کوي بره کټ ولته ګنا نه وي ځکه چې دا بیل محلونه دي بیل کټونه دي بیل ځایونه دي نو ضرورت په وجه دا جواز شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمره وړاو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها مخه ته ورته و نبی علیہ السلام سجده لګول عائشہ رضی الله تعالی عنها په لاس اخ وکړه ځه سفر مې دا وایي چې 10 ماتي کې کنه په سیګریټو باندې فواد علي ته پوسټ سیګریټو باندې او 10 نه متي روزه متی او به وایي استنجا بغیر او 10 کی کنه معاذ احمد استنجا بغیر او 10 کیږي خو کلک بیمار وې په دستونو باندې وې دا درهم نه زیات ځای ګندا کې نو بیا بخامخه استنجا پاغه کسانو باندې فرض ده چې درهم نه زیات ځای ګندا کی او په هغه خلکو باندې واجب ده چې د خپل مخرج نه بهر ځای ګندا کی درهم نه وي خو مخرج نه لګ بهر شي نو دې باندې واجب ده نو چې بالکل صفا سوترا قبضی وی بالکل مخرج بالکل پاک صفاوی نو هغه باندې سنت ته مستحب ده ځا بل عبدالحی تاسو کوي چې دوه موضوع پکار دي دکشتا او جی ټوپ خو دینو ذکر وزیر دې سو استنجا ول دې وکړه عبدالحدی صاحب سو دوه موضوع لکه مخام او د مزدګر منځ کې څومره فاصله کول پکار دي څومره ټیم مخام او مزدګر په منځ کې څومره فاصله پکار ده نو تقریبا یو نیمه غنټه نه مزدګر او مخام په منځ کې خا مزدګر او مخام په منځ کې په باندې نه مخستان او مخام ایشا کې درې دغه مخام او د مسوتن په منځ کې څومره وقفه په باندې یو غنټه نمخ کې اذان بنکړ یعنی چې مخام اذان کیږي په 15 بجې باندې نو په باندې شپږ بجې رسبا انتظار کوي په باندې یو غنټه بر صغیر د پره ده هندستان پاکستان د په باندې یو غنټه نه مخ کې بینه کوي بعد کې کول شي او نقشې په یو نیمه غنټه جوړې دي زنا امامان چې په باندې یو غنټه باندې اذانو کې به خلک ورته چې نقشه کې ټیم نه داخل نقشې ته مګوره په باندې یو غنټه ته نه بعد داخلي غذا حضرت علم جی ټی ای سے مفتی صاحب د دې رکعت تروی چې سجده ساو کی چې سجده وو کی دی باندې مو کوی خو 3 رکعاته تراویح چې شاو کړې او سیده ساوای په وکړه 2 رکعاته چې کم تلاوت ته خو وشو کنه د دریم رکعت یې ضایع شو کنه وای احسان خټک وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دین محمد صاحب وی چې تاج ضرور لا خصاصیا ورکول شي کنه شي ورکول رور در نبیل وی مال در سره مشترک نه بالکل رور لا سرسیا ورکول شي رور د غریبي ورونه د غریبانی هغه سرسیا بهتره ده چې ورکه زکات او سرسیا محمد اقبال صاحب سفر مې وای کنه اهدنا الصراط المستقيم په ځبنه اهدنا الصراط المستقيم ویل شي نه عهدنا دا خو معنا غلطیږي نو په ترو په المنس کې چې څوک دومره غټه غلطي نو دینه ځان ته بیا کوه بل د سراج الدین وای چې ما په خپل لور باندې فریحه نو مخې دي دا خدای وکنه فریحه تا غلط لیکلی دا حیسر لیکه فریحه نو فرحه خوشاله نه دي نو تا ها چرګه ها سره ملیکا فریحه پستا من مری ادا کوزا مفتی صاحب باتروم کې غسل کول پکار دی یوسف افریدی صاحب په باتروم کې غسل کول پکار دی او کنه کول شي هاشم امداد اماد وای چې مفتی صاحب څوک بوډاوي روزان نشي نیولې آینده هم نو نیولو چانس نه وي نو هغه یو ځای فدیه ورکول شي په شروع د رمضان کې اګه بیمار وي بس کمزوري او بالکل دا اولنا فدیه ورکول شي دا د دې حکم چې کم دی محمد حسین تاسو کوي خو جواب شوی چې خزه خپل خوند زکات ورکول شي کنه نه شي ورکول
او چې د بل ملګري تپوس کړی دام شوی دی جی د 15 दिन से कम इकामत نوم या खला कारी अब्दुलसलाम जवाब शो माज अहमद गजनी से क्या ऐसी हालत में कि इस्तिंजा किया जा सके मतलब हालत ठीक हो और फिर भी न करे जी का मादर तवेल چې استنجا کې مخرج د ګنده کړه نه نو بیا که استنجا نو کې مونږ کیږي په کار دی چې استنجا وکړي په ودې نو کړه مستحب عمل دی چې زائد ډیر ګنده کړی بیا واجب یا فرض دی پیر سلام خان سے چې موبایل په جیب کې وي نو مسکیږي او کنه بالکل موبایل چې جیب کې مونږ کیږي غلط سيزونه چې هغه بس ختم شي کنه ډیجیټل دی ابو عاطف صاحب مفتی صاحب بدروم کې او د بدروم کې د روزي او د تراویح چې کم مسائل دي زر زر وای چې تاسو احمد علي شاه صاحب سوي ډېر چې دا تاسو کو چې دغه جوابونه کوي تاسو لګرا شي کنه مثلا صحیح کوي جی لګا نه خیر دی احمد علي صاحب کته تاسو ته پکې شک وی کم سوال جواب کې نو تاسو مونږ ته د اصلاح په نیت باندې ویل شي چې کم احمد علي شاه صاحب کم جواب مونږه غلط وکړو اگر ته وای چې بیا دوباره مونږه په نظر سنی وکړو فواد علي صاحب په سیګریټ سکلو روجا ور سره متي احمد علي شاه صاحب ډېر بے علم جاهل یې احمد علي شاه صاحب ته بار بار ما دا پروګرام خبره خرابولو کوشش کوي خلک څومره فائدہ حاصلې نه څومره دا پروګرام شیر کوي خلکو ته څومره فائدہ ملويږي دا مسائل څومره زر زر بیانوم جوابونه کوم یو مسئله څوک ځکه سلو رکعت ته مسلمان یا احمد علي شاه نوم خود مسلمان دي تعالی په کار دا پروګرام شیر کوي خلکو ته ترغیب ورکړي ته خرابولو کوشش کوي و ډېر غلط جوابونه کنو جواب راته کم جواب غلط کړی به چې ډېر به علم جهل نو کم ځای کې مو جهلیت کړی ته راته سب دغه حق سره تاسو بحث مکو کاشف رحیم او د پر قران کې وی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام کاشف رحیم صاحب وی چې سپیشل الله پاک ته ټول مسلې حل کی الله دې په علم عمر کې برکت واچو ها شاه زیب کال ولې نه اټن کوي کال خو تا اټن شوی دی چې سوال یو سوال دوی تر شوی دا جی یو کس چې وختي دا کوم جنې خبره وکړه ایته جواب ملا شو وسیم خان صاحب د چا چې د سی لور مړه شي نه بالغه ورځ د قیامت هغه پرسو چې د چا لور نه بالغه مړه شي یا بچي زوی مړ شي یا لور مړه شي قیامت په ورځ باندې با دغه سړی چې ګناګار وي مور او پلار دوړه ګناګاری دوی د پړه اجر دی کم سړی ته الله پاک جنت ورکی نیک اعمالو باندې خول الله په فضل کم سړی ګناګار دی جهنم طرف ته رواني دا مشومه جینې دا بلغه جینې به جنت طرف ته راکاږي الله پاک دې ته صبر درکې الله پاک دې ته پر قیامت ذخیره وګرځوي دا شاسب ته مثلا تاسو زل بیا وای دی چې موږ څلور کارونه د جنې ملګری دا وای کنه احمد علي شاه صاحب ته ماته یو مسله راولېږه چې هغه موږ غلطه کړی نو بیا به تا د پر ډېر خې موږ بدرته دعا کوو چې موږ توجه کوم مسله تاسو دومره پروګرام دی وارو هغه مو ها شاهزیب موبایل نمبر دے ارسینڈ کا علیکم السلام کال والا ناٹن کې تاسو کوم مکتب اسد مونږ دیوبند مکتب فکر سره تعلق لرو او احناف سره نعمت الله خان روزه مې کې د نسوار په دوران روزه په نسوار چې واچې په روزه کې دا تیری کې نو د سر روزه متي ملک امان صاحب سعودي حکومت اس لس رکعت حکم کړی دا تراویح دا څنګه دي لس رکعت تراویح دي نه کې حکومت په نه مانه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق چې معصیت د الله پاک نافرمانی په کې رزین مخلوق په نه مانه شل رکعت تراویح کوا ک جمعات کې د اتر رکعت یا لس رکعت وکړي نو بیا خیر دی وتر کا رستو به کمرې ته راشه یا جمعات کې ودرېګا شل رکعت پورا کوا کاشف رحیم صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي جزاک الله حسین خټک صاحب وایي چې څه شای چې خرڅه څومره ګټه پکې کولای شي د دې تعین شریعت نه دی کړی د سره به خپل عرف ته وګوري خلکو ته وګوري چې څومره ګټه ته مناسبه ښکاري معاذ احمد غزنی صاحب سجده سوا کیسه وته سجده سوا داسې کی چې کله تحیات لله والصلاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده رسول المنذ هو نیو طرف ته باقی طرف ته سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله والله اکبر بو یو سجده بو کې بیا الله اکبر وای بل سجده بو کې بیا کېنه التحیات په شروع کې اللهم ربنا پرې بټولو وای دوړو طرف ته سلام وګرځي دې ته سجده سوا ویل اسمت الله خان صاحب مفتی صاحب چې یو سړی روزه نسی تروی نه کوي دا سکیږي او تر روزه خو کیږي خو دا روزه به در رزوړه نو سمرات ورته نه ملوي خامخا تروی دل پکار دی او کنه یو کړه روزه فرض ادا شول دا مثلا کیمرامین ته موږ دا کوو چې د احمد علي شاه د پیج نه بالکل انفالو کا بس درې کېږي اسد فاروقی جزاک الله چا جواب درکړی دی
مدرار صاحب جواب درکړی د احمد علي شاه صاحب. ساجد خان صاحب حرم شریف بار بار خوب کې لیدل څنګه دي؟ ان شاء الله چې الله پاک پته نه د دین کار اخلي او حج او عمره به در نصیب کړي. خو چې حرم شریف بار بار ویني نو دا معنا دی چې ان شاء الله عمر کې او تا زندګۍ کې به الله پاک تانه د دین کار اخلي. معاذ احمد غزنی سے خون یا پیپ کتنا نکلنے سے وضو ټول چې فقط تانه وبېږي وینا یا پیپ شه بدن نه دی وبېږي نو داس ماتيږي چې بيدل نه ولاړی په یو ځای باندې بیا داس نه ماتي. کاشف رحیم صاحب سے وای طارق جمیل صاحب نے میڈیا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے کیا یہ بالکل صحیح ویلی میډیا خو تقریبا زیات تر دروغ وای. طارق جمیل صاحب په دې ځکه رښتیا ویلي. محمد طیب صاحب سوي سلام جی اختلاف د مطالعه معتبر دی او کنه تفصیل اختلاف د مطالعه معتبر نه اعتبار نشته. احناف ظاهر الروایات چې کم دی راجح کول دا دی چې مطالعه اختلاف د مطالعه ته اعتبار نشته. ځا عبدالحکیم صاحب سوي مفتی صاحب ایک عورت د ګونډې درد کې وای دی په ناسته باندې تراوی کولی شي چې ودرېدل نشي قیام نشي کولای بیا بالکل په ناسته تراوی کولی شي. تراوی کبه ګونډې نه درد کوي په ناسته کولی شي او ثواب کې کمای راځي. او فرض المنځ کما زنانه ټول ورځ په کور کې په ولاړه باندې کار کوي او بیا المنځ ته کینی نو د دل مونږ نه کوي قیام پکې فرض دی. تراوی کې خیر دی په ناسته باندې کیږي. او امیدوار صاحب تخول سو خبره کړي چې پکار دي چې سولونه وکړي اترو متعلق د ختم متعلق چې کم سولونه چې خلکو ته پته ولګي. زنه جواب تاسو له پته وي او خیر دی بیا کوي چې خلکو ته پته ولګي. مفتی صاحب چې دوه رکعات تراوی درنه شوی نو بیا بسکای فواد صاحب چې دوه رکعات تراوی درنه شوی نو امام سره شریک شه چې کله امام غو کی وتر مو کی بیا غینه بعد تخپل ځان ته دوه رکعات تراوی وکړه. حسین الله یعنی دا تراوی شری د وترونه بعدم کیږي. ها حسین الله خالص صاحب وی چې مفتی صاحب اختلاف د مطالعه اعتبار نشته. جواب می درکو ټچ موبایل سره المونز کیږي کنه موبایل کې کا ارس وی نو هغه بن شي بن موبایل وی په جیب کې نو المونز ور سره کی. ابو طلحه وعلیکم السلام. نو ولی خان خټک صاحب څه فرمای د امام چې مقتدی کمزور د کسا تاثر شي امام قرات میں مقتدی سے زیادہ کمزور ہو اس کے لیے امامت کرنا نو چې داسې مقتدی وي چې هغې قرات برابري په لمانځه مسایلو باندې ښه پوهېږي او داسې غیر قاري چې ورته مخکې شي نو مسله خو دا ده چې د ده لمونځ مات شو د وروستو قاري صاحب لمونځ مات شو چې امام مات شو خو ټولو مات شو دې سره لمونځ خرابېږي نو غیر قاري دی قاري ته نه مخکې کېږي. ها سحر قطوزی صاحب څه وایي شاب بچي چې بالغ وي او بېروزګاره وي د هغوی سرسیا څه حکم دی؟ پلار به ورکوي کنه بالغانو سرسیا په پلار باندې نشته نه بالغو سرسیا په پلار بالغان چې بیروزګار دي وسی نه رسی نو سرسیا نه ورکوي که وسی رسی ور دی. عبدالهادی صاحب صوفه جدن کی کتائی کے وقت ہیں زکات اس سال کیسے ادا کرے گا؟ غنم وخت نو داغه کې اوشر ورکوا کنه ځا فواد علی صاحب روجا کې چې غسل واجب شي روجا نه ماتي خوب کې احتلام درته وشي نو د سره روجا نه ماتي. عرفان پټان افریدي صاحب څوک چې بیمار وي تراویح سو حکم څنګه طریقې سره وکړي څوک چې بیماری تراویح نشي کولای نو نه دی کوي ګناه نشته عذر دی. او تراویح نه څنګه بادشاہ ولی صاحب د تراوون یې سرنګ نیت دا چې دوه رکعات سنت د تراول منصوم په د حاضر امام پس خاص الله لاره خافواد علی صاحب جواب ورکړی دی. محمد علی حبیب الرحمن سلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل احمد باران په خوب کې د څنګه دی باران خو خوب کې د الله رحمت ته ډیر زر بعد الله پاک ته د رحمتونه نازل کی. مالک امان صاحب مفتی صاحب احمد ان شاء الله زپ او اوچتو کې جواب ورکړي جی نو جواب قابل نه دی د احمد علی مالک صاحب او امان صاحب. ها مرغې په خوب کې مرغي چرګ په خوب کې دل څنګه دی؟ وزیر دستان رزق ته رزق په الله فراخ کوي. ذاکر وزیر صاحب رجب نسوار باندې روزه ماتي جی اور نسوار تیریږي په دې وجه باندې په نسوار روزه ماتي. بریلی پس المنز فرض کوا چې بل غنښ دي جواب شو. ها عبدالوهاب صاحب بدعتي پس المنز کې مون کتابونو لیکلي بدعتي سړی پس المنز کیږي چې بل ځای کې حجمه ما ترک کوا. ها عبدالوهاب صاحب وعلیکم السلام. عبدالحکیم صاحب جزاک الله. اسد فاروق صاحب خپل خبره کړې چې کوم فضول کسان دي نو غیر جواب نه ورکول پکا ډیر من عزتمن جزاک الله خوشاله اوسئ. ساجد خان صاحب پډریب باندې روزه نه ماتيږي پښتنو سره پډریب سره بالکل روزه نه ماتيږي. اسد فاروقی صاحب چې ګیره یې نه یې مونږ پسې کیږي نه لمونځ پسې مکروه دی غیر خیاله ګیره نه وي دا سړی پسې لمونځ ما کوي. محمد اصغر
په خوب کې مړ شم ډېر عمر تیر شي بیا ژوندی شم څه تعبیر لري عمر به دې دراز وي انشاءالله. عادل رحمان صاحب څه فرمي روزه باندې اول د اذان نه څومره مخکې پکار بندول اذان تقریبا 15 منټه کم از کم یا 10 منټه 15 منټه بندول پکار ده. ځنې خلک د اذان سره خوراک کوي د غیر روزه نه کیږي. زنانه زیات تور باندې وی چې اذان شروع دی یا ختم نه دی او به وسکو نو غیر روزه نه کیږي دوباره به روزه ساتي. سید الله صاحب سو د امام اذان امام اعظم صاحب په نیز مطالعه مختلف ما درته وی چې امام اعظم رحمت الله علیه په نیز باندې اختلاف د مطالعه ته اعتبار نشته دی. معاذ احمد غزنی صاحب اگر میں نے ایک چیز 1 روپے میں خریدا تو اسے 10 روپے میں فروخت کرنا کیا یہ حرام نہیں؟ نا جی خپل شاید دی بل سړی په درنه پلس اخلي نو خپل مرزي د نظر درنه اخلي چې ته ګران خرڅه او حرام نه دی. مفتی روحانی صاحب السلام علیکم. بالکل د وترونه دادی چې وترونه مخ کې او چې تراوی درنه پاتې شوي امام یو خبره ده چې جمعه تر تلل امام فرض کړی دی زنه تراوی کړ نو فرض بخامه خط ځان ته یو سایډ کې ادا کای او جی نو دا د تراوی شری د فرض تابع دي. فرض بعد کې 2 رکعت سنت په غغه نه بعد به امام سره په تراوی کې شامل شي چې کمی تراوی در نه پاتې وتر نه بعد بیا ادا کول شي. محمد قاسم وزیر صاحب زما شوګر 300 400 دی ما د پر روزه گنجائش شته نه کنه شوګر د پراخو روزه علاج ده. شوګر مریضان خو د خوراک ته وجنا شوګر په غلبا کوي په رمضان کې خصوص کو خوراک نه کوي نو د سره خو د صحت برابرېږي. شوګر مریضان د روزه ساتي وی مالا ډاکټر وی ډاکټر ستا مفتی نه دی نو لہذا ډاکټر دا خبره مامنه شوګر مریضان خو د روزه ساتي. البته چې تا کتاب باندې شوګر زیات شي نو ویکسین وایل شي استنے والا شي شوګر ولا استنے سره روزه نه متي. ذاکر وزیر سے مفتی سے محترم اگر کسی کے ساتھ جیب میں نسوار ہو تو نماز پڑھ سکتے او ځکه چې د نسوار دته یقین خو نه دی چې د نسوار بالماز دی نو لہذا کجیب کیږي المنذ ور سره کی. فرزند خان صاحب وی چې قرض پر دیا و پیسې پر زکات ہے او بالکل چې قرض باندې ورکړي او تا ته ملویدلو توقع نو د غیبه نه زکات ورکای. وزیر قاسمی صاحب وی مړی په خوب کې څنګه دی مړی په خوب کې چې وی نه نو تا مړی نه سو واخستل یا د ورکړ بیا مونږ جواب درکو. ندیم خټک صاحب سوی مفتی صاحب روزه مې مو بر کر کرنا چې کله قصدن ته پډکه خله سره یعنی قصدن خله ته د ګوت نه کړه قصدن د الټه وکړه روزه ماتي قصدن د نه وکړه اسی پیسې الټه راغله کډکه خله سره راغله هم روزه نه ماتي. البته کتا په بیماری د وجه نه الټه وکړه روزه خو دې نشو ماته کدا الټه دی واپس تیر کړي بیا ماتي په الټو سره روزه نه ماتي. دا فرید ساجد دا وایي چې د روزه کې 3 منټ یا 4 مخ کې یا جماعت کو لیا خپل بندول دا جایز دي ګناه پکې نشته. روزه کې څنګه سم مقصد اگر جماعت چې کوي 2-3 منټه لیټ مات کې نو خیر دی دا احتیاط پکار دی. شعیب خټک صاحب سیګریټ و نسوار سره روزه ماتي او ماتي ور سره ثنا الله جمعیتی صاحب وایي چې پنځ پیری پسې منځ کول شو مایل بدعتیانو پسې منځ کول شي فرض المنځ مپرې ده. ابراهیم خان صاحب سوې سلام ماته دعا وکي ډیر زیات خفا مجبور یم الله پاک ته د افغان ختم کی الله پاک ته خوشالۍ در تراولي الله پاک زړونو بدلون کې ذات ته الله دې ته مسلې حل کی الله پاک نمونږ غواړو د روزه کې چې الله دې تاسو زړه پریشانای ختم کی. ولی خان صاحب جزاک الله تاج ویلی چې د فضل خسانو جواب مور ابي جان صاحب سوې زما ابو وفات شوی دی پلان وفات شوی دی او رمضان ته موږ ته بار بار د دې خون کې وینو خوب کې ویني او جی نو په رمضان کې چې بار بار خوب کې ویني نو ان شاء الله چې پلار دې خوشاله دي چې رمضان کې تعالی راضي ان شاء الله او ته پسې دعاګانې کوه هغه پسې رسی. حبیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چې کم ځای نه انلاین پېښور د مونږ افدار الافتاء والقضاء پېښور نه انلاین عبدالوهاب صاحب فرض مسکی سلام رکعت کې او دریم رکعت کې سورۃ الفاتحه د کم نوی کسان دي ته مونږ وای د پیج زمونږ لایک کړئ لایک کړئ نو بیا تاسو لا د کې ډېر مسایل دي مونږ تقریبا هر هفته باندې یو پروګرام کوو په کې په 1500 سوالونو جوابونه کوو نو تاسو هغه کتل شي پیج او یوټیوب هم د پاره کې د وړه وړه مسایل چې یوټیوب کې پراته وي ځا فرض مسکی چې کوم سلام او دریم رکعت کې قرات کول دا څنګه دي فرض المنځ کې دریم سلام رکعت کې خیرات وکړ سیده سوا په نه راځي خال المنځ کې ډراپ باندې روجا متیږي او کنه دا جوابونه بار بار فوجي د ډراپ سره په ستنه سره روجا نه متیږي. عادل رحمان صاحب وی چې مولانا زکات خپل خور یا ورور ته ورکول شي او چې تانه بیل وی غټای بیل وی خور دی وادي غلا ورکول شي بلکې بهتره ده چې غولای ورکي زکات. سید الله صاحب وی چې مفتی صاحب د وتر نه پس
په جمع دعا کول څنګه دي؟ هر وخت دعا کول شي، خا التزام به نه کوي، که وترونه بعد کوي، که د فرضونه بعد کوي، که سنتونه بعد کوي، دعا باندې ممانعات نه دی راغلي. ممانعات الله راغلي چې ته التزام کوي، خلکو ته وایي چې مزه چې دعا نه شي، التزام به نه کوي، نو دعا خو بهتره ده چې هر ټیم کول شي. عرفان پټان افریدي کې برکت واشي، الله دې تاسو عمر کې په علم کې په مال کې برکت واشي. یوسف افریدي سے الله دې تاسو هم کامیاب کړي، الله دې ټول بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي. جزاک الله. الله دې معاذ احمد غزنی سے په جهل د وجه نه روزه ماتېږي که نه ماتېږي چې اذان شروع وي او زه دا سوچ کوم چې یاره اذان نه دی ختم شوی، لکه اذان چې شروع وي سهار ټایم کې، نو اذان خو د صبح صادق کېږي چې اذان شروع وي، نو به دې وس کلي خوراک ته وکړل، روژه دې ماته شوله، نو یوه روژه به ساتې. اوس چې مسله درته معلومه شوه چې اذان سره خوراک کوي، روژه ماتېږي، او تا دې نه بعد وس کوې بیا دې شپېته در باندې اوري. جی بل وای بیا دعا بل جی د شعر کتوزه وایي چې د بینک زکات کټ کین نو زکات ادا شو کنه دوباره بیا زیات وي د پروګرام شعر کې تاسو له صدقه جاریه وي پروژې کې کم ثوابونه چې عام روټین مطابق تاسو له ملويږي د ثواب پروګرام په شیر کولو سره یو مسله باندې سل رکعت ثواب پروژې کې د فرض ثواب درته ملويږي. ښه زیات شعر کې چې آخرت کې دا ګټه تاسو ته فائدہ ورسې. سوال دی بینک کې زکات چې کم کټ کوي نو هغه زکات ادا شو کنه دوباره بیا ورکول غواړي. بینک چې کم زکات کټ کوي نو هغه د ادا کیږي، خو بهتره دا چې په خپل لاس باندې ورکړي. دا ملک امان سے وایي زموږ محمد اصغر صاحب سے وایي یو امام باندې زکات فرض وي، چې امام باندې زکات فرض یا د سرسیام ورکوه ځا. بل دا وایي چې زموږ په کلی کې د ګیرې ورکس نشته چې موږ هغه امامت ته وړاندې کوو. امامت چې ټول بګیرې نو یو بګیرې تاسو ته مخکې کې جمع دی کوي، چې ټولو ګیرې نشته نو یو بګیرې د مخکې کې جمع کول شي. ذاکر وزیر صاحب دا یو کس د شوګر بیمار دی خو لیکن په هر کنټرول شوی دی. پر روژه سره شوګر نه زیاتېږي، شوګر کمیږي. روژې والا بیماران چې څومره دي چې روژه ساتي نه د شوګر بیماران هغې سره شوګر کنټرول کیږي. شوګر مریض خو په خوراک سره شوګر زیاتېږي، نو چې ته روژه ساتې نو خوراک خو نه کوي، نو دې سره د بهترین علاج دی روژه. شوګر مریضان د روژه ساتي. معاذ احمد صاحب وایي زنانه دي چې مطلب ارکونسا بیمار ده، مطلب سړی دی، هغې لمونځ په حوالې سره تاسو چې ودرېدلی نه شي نو په ناسته باندې لمونځ کولی شي، ودرېدلی شي بیا یې نه شي کولی. محمد اصغر صاحب څه وایي؟ حمزه وعلیکم السلام. او محمد اصغر صاحب وایي چې یو امام باندې زکات فرض دي، ته مو جواب ورکړه. ها د اخري کسی دا شوی د مدرا مې سکولې. جزاک الله. دعا بو کو الله پاک ته دعا کې موږ سره شریک شه. یا الله چې زمونږ څومره اوریدونکي دي بهر دي، په ملک کې دي، پاکستان کې دي، پاکستان نه بهر دي، زمونږ رونه دي، یا الله خويندې دي رونه دي په کم ځایونو کې دي، یا الله خوشاله نصیب کې هر قسم شرورونه یا الله په امان کې، یا الله د رمضان په خاطر باندې د دوی کاروبار چې دا روان کې چا کاروبار بند، یا الله کاروبار روان کې برکت پکې واچوي، یا الله پریشانای ختمه کې، یا الله د کرونا چې کم دا وبا دا یا نور مریضای دي یا معذورتي دي دنه، یا الله زمونږ مسافر رونه په امان کې، زمونږ ټول رونه خويندې دي، یا الله د دې وبانه په امان کې، یا الله چې چا زړه څه مقصدونه یا الله د روزې په خاطر باندې الله پاک اسمان دنیا ته راغلی وي نو دعا قبلوي. یا الله زمونږ رونه خويندې چې په زړه کې څومره دعاګانې دي یا الله ته قبول کړي، ستا خزانو کې هیڅ قسم کمی نه راځي. چا اولاد نشته نارینه اولاد نصیب کې، یا الله چا چې ودونه نشته په زړه پورې ودونه نصیب کې. مسافر رونه چې څومره دي الله په خپل وطن کې ثواب وګرځوي، سنم او غنیم خپل وطن ته راولي، روغ جوړ راولي، خوشاله راولي، خپل بچو ته راولي. او یا الله چې چا کاروبار نشته یا الله په زړه پورې کاروبار نصیب کې، چا اولاد شته یا الله غي پسترګي یخې کې فرمان بردار کې، یا الله چې چا اولاد نشته نارینه اولاد نصیبا وګرځوي. او یا الله چې څوک قرضدار وي قرض نه نجات ورکړي، یا الله قرض نه نجات ورکړي. تاسو سره خزانو کې هیڅ قسم کمای نشته، ټوله دنیا ته پیدا کړي، ټول دولتونه او مال تاسو سره دی. یا الله زمونږ څومره قرضداري رونه دی غولو قرض، یا الله غو بندوبس وفرمه، زړه مرادونه ټولو پورا کړي، بیمارانو ته یا الله شفا کامله عاجله نصیب کړي، یا الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله، یا الله زمونږ ملک نه د ټولو دنیا نه دغه وبا ختمه کړي په وجه خلک بیروزګار شول، یا الله ټولو روزګار کې برکت واچي. څومره غریبانان دي یا الله خپل خزانو نه غي امداد وفرمي. همدغه دعا وکړي چې الله زمونږ په علم کې په عمر کې برکت واچي، یا الله موږ ته صحیح عقیده نصیب کړي، قرآن او حدیث باندې پوهه نصیب کړي. یا الله دغه دعا وکړي چې کم ځای کې مسلمانان مغلوب دي غلبای نصیب کړي، افغانستان کې مسلمانانو غلبا نصیب، کشمیر کې، عراق کې، پر ځای کې مسلمانانو ته غلبا ورکړي. زمونږ ملک یا الله اسلامي نظام نفذ و دائم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.